افغان جنرال سمیع سادات یو ځل بیا د طالبانو د حکومت نسکورولو ژمنه وکړه. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر ګرانو کتونکو. لمر نیوز ټي وي ته ښه راغلاست. که غواړئ د سیمې او نړۍ تازه خبرونه پر وخت سره وګورئ، په درنښت سره لمر نیوز ټي وي سبسکرایب کړئ. د افغانستان د رنګ شوي پوځ یو پخوانی جنرال وایي چې د طالبانو په ضد به جنگ جاري ساتي او هغه یقیني دی چې د طالبانو حکومت به له منځه وړل شي. جنرال سمیع سادات چې د پخوانی حکومت په وروستۍ ورځې د کابل د ساتنې دنده په غاړه درلوده، امریکا ته د خپلې وروستۍ دورې په مهال وایي او د ډیوه سره مرکه کې ویل چې د افغانستان سقوط یو پوځي ماتې نه بلکې یو سیاسي ماتې وه. هغه وویل واشنګټن ته دې دپاره راغلی چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو دپاره باید څه ګامونه واخلي او دلته 3 هدفونه دي. ښاغلي سادات زیاته کړه، زما اولنی هدف دا دی چې د افغانستان په اړه د امریکا د قانون سازانو سره وګورم. دویم هدف دا دی چې د هغو پخواني افغان عسکرو سره وګورم کوم چې دلته راغلي دي. په خصوص زما ملګري ډیر وخت وشو چې هغوی مې لیدلی نه وي. او دریم هدف دا دی چې افغانستان کې د طالبانو د ظلمونو په اړه د امریکا د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړم. کله چې مو د جنرال سادات نه وپوښتل چې آیا د طالبانو د حکومت رنګولو دپاره د امریکا نه امداد غوښتلو په خاطر واشنګټن ته راغلی که څنګه، نو هغه جواب کې ویل موږ دلته راغلی یو چې امریکا د هغو لوزنامو نه چې د طالبانو سره یې کړي دي بیرته را وګرځوو او د امریکا توجه صرف طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو پلو واړوو. جنرال سمیع سادات دا هم وویل چې د هغه ډیر امید د افغانستان ځوان کهول ته دی کوم چې د هغه په باور طالبان نه مني. ښاغلي سادات ویل هغوی امن، تعلیم او اقتصادي فعالیت غواړي. زه یقیني یم چې دغه ځوانان د افغانستان قسمت بدلولی شي. هغه زیاته کړه چې دا د ازادۍ جنگ دی، دا د هر افغان حق دی چې د طالبانو د شر څخه ځانونه خلاص کړي. د افغانستان د پخوانی رنګ شوي پوځ د دغه جنرال وینا ده چې طالبان نه د بهرنیو ملکونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي، نه د افغانانو ملاتړ ورسره دی، نو کوم اقتصادي نظام لري او نه قوانین او آیین لري چې د دې ډلې د حکومت موجودیت وښیي. نو طالبان په غیب کېږي، که امریکا وغواړي او که ونه غواړي موږ به هغوی وشړو. یاد دې وي چې تر دې وړاندې تیر کال هم جنرال سادات ژمنه کړې وه چې د طالبانو سره په جګړه پیلوي او په یوه مرکه کې دا هم ویلي و چې د اختر نه پس به جنګ شروع کوي. مګر متقدینو بیا دا خبره کوله چې د دومره وخت په تېرېدو د هغه د جګړې درک کولی ونه لیدو. کله چې وی او وایي ډیوه د جنرال سادات نه وپوښته وکړه چې د طالبانو سره د جګړې دپاره کوم ځانګړی پلان یې جوړ کړی او که نه، نو په دې اړه واضح جواب ورنه کړ. د سیګار ریپورټ او د جنرال سادات څرګندونې په دې وروستیو کې د افغانستان د بیا ودانولو په چارو باندې د امریکا څارونکي ادارې سیګار یو ریپورټ خپور کړی او هغې کې د افغان پوځ د پاشل کېدو رنګېدو وجوهات څېړلي وو. د سیګار د ارزونې تر مخه د طالبانو سره دوحه کې د امریکا لوزنامه او ترڅنګ یې ځینې نور وجوهات چې په هغو کې یوې د پخواني حکومت کرپشن، فساد او د پوځي مشرانو په بدلولو کې د صدر غني فیصلې هم د افغان ځواکونو په رنګېدو کې قرارداد درلود. جنرال سمیع سادات چې تر یو وخته د میوند قلي اردو کور پس کمانډو او همداراز د افغان پوځ د خاصو ځواکونو کمانډو پاتې شوی و، د طالبانو د راتګ نه صرف یو ورځ وړاندې د صدر غني په امر د کابل د دفاع کمانډر وټاکل شو. جنرال سادات دیوی او ډیوه سره مرکه کې ویل چې د افغانستان د سقوط کېدو لاملونه مختلف وو، خو بنیادي وجه د دوحې لوزنامه و. جنرال سادات په دې باور دی چې د دوحې لوزنامه په افغانستان کې سیاسي، پوځي او ټولنیز اثرات وغورځول. جنرال سادات زیاته کړه د امریکا پوځ به موږ ته مشوره او لاجستیک امداد راکولو، خو کله چې د دوحې لوزنامه د استخت شوه د امریکا پوځ موږ باندې خپل ټول امداد بند کړل. د پاکستان دریځ او ټي ټي پي د افغان پوځ پخوانی جنرال سمیع سادات وایي چې د افغانستان تیر حکومت د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ملاتړ نه دی کړی. د سادات وینا ده چې همدا پاکستانی طالبان د افغان طالبانو سره یو ځای شو
د افغانستان د حکومت په ضد جنګېدل او هغه وخت په کابل همدا غږ کوو چې پاکستان د طالبانو ملاتړ نه کوي. جنرال سادات وایي او ډیوې ته یې ویل موږ هیڅکله د پاکستان یا د کوم بل ملک په ضد د هیڅ کومې ترهګرې ډلې ملاتړ نه دی کړی. موږ به پاکستان ته ویلي چې د طالبانو امداد دې نه کوي ځکه دا ترهګر دی او ترهګرو ملګري نه لري. ترهګر همیش ترهګر وي. هغه ویل چې طالبان نه افغانان دي او نه کومه مذهبي پیژندګلوي لري. د افغانستان د پخواني پوځ دغه ځوان جنرال یو ځل بیا ژمنه یاده کړه چې موږ ژوندي یو، موږ تسلیم شوي نه یو او موږ به د طالبانو پر وړاندې خپل جنګ جاري ساتو. مننه کوم چې تر دې دمه راسره ملتیا وکړه. زموږ د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا ښې چارې ښه وخت.